السلام علیکم دی وخت زه پرشنار پریس کلب مخې ته موجود یم. تاسو ته پته ده چې ضلع کورم کې تیر شو درو ورځو نه څلورو ورځو نه کومه جنګ روان دی چې هغه کې ډېر غټ نقصان شوی دی. مین کوم پرشنار ټل روډ دی هغه بند دی، سکولونه بند دي. سره سره اسپتال ذرایع په مطابق 15 کسان هم اندې سره سره 30 نه زیات کوم دي هغه زخمیان شوي دي. هغه په مد کې دلته کوم پریس کلب دی هغه مخې ته ام ان ای حمید حسین توري هغه دلته یوه علامتي درنه کینولی دی. راځئ پوښتنه کوو چې دوی دلته درنه ولې کینولی دی. آیا جنګبندۍ دپاره درنې څه رول شته نشته یا حکومتي کوم کسان یا سټیک هولډر هغه څه دلته په روډ باندې موجود وي او نورو خلکو ته څه کول پکار دی؟ آیا درنې کې د سره کوم نور خلک دي هغوی کې نستلی یا پکار دی که نه د هر څه حمید حسین نه به د دغو سوالونو پوښتنې کوو. دی وخت زه ام ان ای صاحب انجینیر حمید حسین توري سره موجود یم. ډېره مهرباني ام ان ای صاحب درته وایه چې دغه درنې څه مقصد دی او آیا جنګ بندولو کې د درنې څه رول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو هم سره روډ باندې کېناستوئ د کورمیوالو درد کې تاسو مو سره دلته شمولیت وکړو. زموږ درنې مقصد دا دی چې زموږ دنیا ته دا صرف وایم چې صرف پاکستان ته نه موږ دنیا ته دا ښیو چې موږ سره څه کېږي، کوم سلوک مو سره روان دی. مو دا کسو چې کوم حالات دي دا مونې مسلط کرده دي، مونې مسلط شوي دي. هغه اډمنسټریشن چې هغه کار دی امن راوستل، مو دا محسوسوو چې هغه کار اوس کوم شروع کړی دی هغه امن خرابول. ډے ټو ډے مو امن نور خرابېږي. اول یو دوه ځایو کې جنګونه کېدل، نن یې مو ته پیلو کړل ټول کورمې کې جنګ پیلو کړو. زه به مخکې دا وایم زه حکومت ته دا یم که مو باندې نوی جنگ مسلط شو څه هغه مو ته اندازه ده لګېږي څه کیدای شي چې دوی یو محاذ افغانستان سره کولو کي. دا به مو بیا وایو دا به نوی شرارات وي مو دپاره. خو زه یم چې خدا را بس دینه بعد نوره بس کوئ دا کوم شرارت شروع دی دا بند کوئ. نیمو دا مقصد هم دا دی چې زه نیکسټ انشاءالله مو سټیپ به دا وي چې زه به یو ان خبروم، یونایټډ نیشن کې به دا شی زه وچتوم، زه به ټولې دنیا ته دا شی ښیم چې موږ سره کوم سلوک کېږي دا کورمې کې. دلته خو زیاتره کومې مسالې دي هغه یې داسې منسوبې کړي چې دلته لینډ ډسپیوټ دي، تاسې دا مسالې دي. بیا هغه نه بعد مذهبي رنګ ویر کړلی شي. که مو وسته نور قبایلي ډسټرک کې پام وکړو یا نور ډان ډسټرک دلته یا دا مسالې جوړې شوي دي. د دې حل څه دی؟ لکه انتظامیه دی دلته کوم ذمهداري د صحیح طریقې سره نه ادا کوي. دی په خلاف څه کول پکار دي او اتا مخکې څه دي کې ټول نوال به زه دا خبره وکړم چې ټوټلي څومره مرجد ډسټرکټس دي ایکسکلوډینګ کورم ډسټرکټ یو ځای کې سیټلمنټ نشته. دا واحد دا کورم ډسټرکټ دی چې دې کې سیټلمنټ 1905 کې شوی دی، 1926 کې شوی دی، 1942 کې سیټلمنټ شوی دی. دلته لینډ ریونیو ریکارډ ټوټلی موجود دی. نو ریکارډ موجودګۍ باوجود که چېرته بیا لینډ ډسپیوټ دی نه دا دې نه پوه شه چې د حکومت کمزوري دی او دا ډسپیوټ ساتلی حکومت دغه اډمنسټریشن دې دپاره ساتلی دی چې مو ډیوایډ اینډ رول کی. تو دا مو ډیوایډ اینډ رول کی مو باندې حکومت وکړي اندې سلسلې کې خپل ډالر وګټي. زه به دا وایم دا یې ډالرو جنګ دی او مو ته دا جنګونه جوړ کړي دي. دې واجې نه مو په کله په ځمکو جنګوي، کله بل څه کوي، کله مو ته سیکټیرین جوړ کړي، سیکټیرین کلیشز راته پیدا وکړي. او دې انشاءالله زه دا بار وایم چې مو ټوټلی کورمیوال امن پسند چې هغه 99% امن پسند دي، هغه ټول ورونه دي، هغوی جنګ نه غواړي. کورمې څه کله شروع کېږي نو هغه یا څو کسان دي مخصوص هغوی شروع کوي. دغو په خلاف هم اوسه پورې انتظامیه څه اقدام نه دی کړی، څه نه په 3 MPO لګېږي نه په FIR کټېږي. دلته GOC راشي یا کمشنر راشي خبرې وشي خو هغه باندې عمل نه کېږي. نو ته دلته اوس په ناسې روډ باندې ام ان ای د وخت حکمران یې ته یا حکومت یوه حصه دی. آیا دا شیان په مذاکراتو یا په ملاقاتو به ټیک کېږي
که په دغو درنو به ټیکټ کېږي اټول نوال خو زه دا وایم چې دا غوټه ریسپانسیبیلیټي تاسو دی لکه څنګه ته مو ته ویله چې څه کسان دي هغوی خلاف کاروایي نه کېږي نو زه به تاسو ته دا ریکویسټ وکړم پلیز دغه کسان تاسو نامینیټ کړئ پن پوینټ یې کړئ چې هغه معلوم شي چې هغه څوک دي تاسو هغه میډیا باندې راولئ چې هغه باندې اکشن واخیستلی شي دا کسان دغو کسان نه تاسو اکثر یایو که نه او دلته کوم مشران دي هغه یادوي چې مخصوص کسان دي د مخصوص کسانو په خلاف ویلې نه کېږي ما مخصوص کسانو خبره نه دی کړې زه یو منټ زه یوه خبره درته وکړم زه مخصوص کسانو نه که مخصوص کسان دي هغه زه ګورنمنټ کسان ګڼم زه چونکې د دې رژیم خبره کوم د رژیم زه خلاف یم د اډمنسټریشن خلاف یم که هغه ځنه خلک څوک کرداره د کوي نه هغه زه اندوی مرګري ګڼم اندوی مرګري دي که څوک داسې کرداره د کوي نه هغه یوټیلایزیشن دی هغه پیټ خلک دي پیټ خلک دا کرداره د کوي خو زه به تا ته یو بیا ریکویسټ وکړم چې پلیز تاسو دا میډیا باندې راولئ خلک وښیو قوم ته یې وښیو چې دا څوک دي صحیح دی دا درته وایه چې د کوم رژیم دی دې نه تیا ګیله کوي یا د جنګ کې د ملوث یا دی د دې حل څه دی آیا دا د بدل شي که دوی د پالیسي بدل پالیسي یا دوی ټرانسفر نه دا مسلې نه حل کېږي دا مسلې حل کېږي ګورنمنټ مین ګورنمنټ باندې چې هغوی دي کې خپله کومه زه به دا وایم چې هغه خلاص خبره وکړم چې خلاص شو کی هغه په خپل انټرسټ هغوی شو کی هغوی انټرسټ واخلي چې دا مسلې حل شي موږ غواړو موږ یو بالکل کیدای شي دا اډمنسټریشن د چینج شي بالکل د چینج شي موږ دې خلاف زه یم دې خلاف چې دا اډمنسټریشن د چینج شي خو زه به دا وایم صرف اډمنسټریشن چینج سره نه کېږي کاتې بدلولې سره چینج نه راځي په کار دا دی چې ټوټلی چینج راشي هغه انټرسټ چینج شي د پبلک انټرسټ کې څه کرداره کېدای شي څه چینجز راځي هغه پبلک انټرسټ کې هغه چینجز راشي صحیح او دا شی خو په بیلیانه کې ته د کورمي عوام یا دلته کوم پارلیمنټیرین دی هغوی ته څه پیغام ورکوي څه تاسو سره قدم واخلي یا مخکې دوی ته څه کول دې جواب کې زه صرف دا یم چې ماته ځینې خلک وایي چې ته روډ نه ناستې زه د خپل یو فرض ګڼم زه خپل فرض ادا کوم که زه بیله وم زه بیله کینم زه خپل فرض ادا کوم په کار دا دی چې پوره قوم ټول ذمه دار خلک خپل فرض وګڼي خپل فرض ادا کړي که هغه کوم قسم ادا کوي خو هغه د قوم دپاره خپل فرض په کار دا دی هر سړی ادا کړي منې صاحب لږ واضح که د فرض نه څه مطلب فرض نه ما مقصد دا دی چې کوم حکومت موږ قوم کوم څه ورسره روان دي ما کورمیوالو سره کوم روان دي دې نه زه دا فرض ګڼم چې هغوی ته مو خیر راوړو هغوی ته مو روډونه کولاو کړو هغوی نه مو د جنګ مندي وکړو هغوی د قتل و غارت مو بند کړو دغه ته زه فرض یم چې د قتل و غارت بند شي ای خلکو دپاره کوم نقصانات دي کوم خلک در بدار کېږي هغه نه مو باج کړو دغه ته زه فرض ډېره مهرباني ډېره شکریه تاسو د وخت راکولو مرګلو دا و MNA انجینیر حامد حسین توري څه تاسو هغه خبرې واورېدلې موږ ورنه ځنه سخت کوېشن هم وکړو هغه د ښې طریقې سره موږ ته جواب راکړل دوی دا وینا دی چې دلته کوم رژیم دی دا د دغو جنګو کې انوالو دی او په کار دی چې دا د اخلاص پیدا کړي او اخلاص سره د مسلې حل کړي او جنګ بندۍ د په کار دی یا د کوم نور جنګونه دا د په کار دی مو مسلط نه کړي